بیا عزت مندو درېمه مسله د صدقه فطر د نصاب ده چې دا سرسایه په چا باندې واجب ده. نو یو خبره خدا چې سرسایه په هر سړي باندې نه ده واجب، بلکې هغه سړي باندې واجب ده چې هغه مالدار وي. او شریعت مالدار هغه چاته وي چې هغه څخه 5 قسمه مال وي، یا ورڅخه سونه وي 9.5 تولې سونه، او یا چې دی ورڅخه چاندي وي 52 تولې، او دریم نمبر د تجارت مال وي ورڅخه دومره د تجارت مال وي چې هغې د 52 تولې چاندی قیمت هغې مال تجارت نه جوړیږي. دغسې نغدي روپۍ ورڅخه دومره دي چې د 52 تولې چاندی قیمت ته د نغدي روپۍ هغه رسي. دغسې ضرورت نه زیات سامان دی او هغه دومره دی چې د هغې قیمت 52 تولې چاندی ته رسي. نو دې سړي باندې صدقه فطر واجب ده، قرباني هم پې واجب ده. نو سونه 7.5 تولې سونه ده 9.5 تولې، دی به بیا هم سرسایه ورکي. یا سونه نشتی 52 تولې چاندي ده، بیا به هم سرسایه ورکي. یا سونه او چاندي خو نشتی خو د تجارت مال دی او دومره قیمت دی چې 52 تولې چاندی ته رسي، نو بیا د باندې بیا هم صدقه فطر واجب ده. یا دغسې سونه هم نشتی، چاندي هم نشتی، د تجارت مال هم نشتی، خو نغدي روپۍ ورڅخه دومره دي چې 52 تولې چاندی قیمت ترنه جوړیږي، نو بیا هم به دی سرسایه ورکي، د باندې سرسایه واجب ده. یا دغسې دا 5 واړه څیزونه لږ لږ دڅخه دي. سونه هم لږه ده 9.5 تولې نه ده، چاندي 52 تولې نه ده کمه ده. دغسې تجارت مال چې دی هغه هم لږ ونه دی، نغدي روپۍ هم لږې دي، ضرورت نه زیات سامان هم لږ دی. نو دا ټول به ملاوي که د ټولو قیمت 52 تولې چاندی ته رسېده، نو د باندې سرسایه واجب ده. د شریعت په نظر کې دی مالدار دی. او عزتمندو یو خبره خو ده چې سرسایه په هر سړي باندې واجب نه ده. که هر سړي باندې واجب شي نو بیا به ورکو چاله. دا د الله رب العزت یو عظیم نظام دی. څوک یې غریب جوړ کړ دی، څوک یې مالداره جوړ کړ دی. نو مالداره باندې صدقه فطر واجب کړه چې دی به غریب له ورکي، د ده به ثواب وشي او د غریب به کار وشي. نو چا څخه چې د صدقه الفطر دا نصاب وي، سونا چاندي مال تجارت یا نغدي روپۍ یا ضرورت نه زیات سامان، داسې سامان دی چې پوره کال نه استعمالیږي. شوکیس کې لوښي پراته دي، داسې لوښي دي چې پوره کال نه استعمالیږي. دغسې د ضرورت څومره شیزونه چې دي، داسې شیزونه دي چې پوره کال نه استعمالیږي، نو دا د ضرورت نه زیات دي، د دې قیمت به لګي. که دا صدقه فطر 52 تولې چاندی ته د دې قیمت رسي، نو دا سړی به سرسایه ورکي. عزتمندو ذمېدار دی، هغه ذمېدارۍ دپاره قلبه ساتلې ده، نو دا د ضرورت ته ځکه چې دی پې ذمېداره کي. د دې د وجې نه ده باندې سرسایه نه واجب کېږي. دغسې یو سړی دی، هغه ځان له ګاډۍ اخیستی دی، هغې مزدوري هغې منې کې، نو دا هم د ضرورت دی. دا به صدقه فطر په نصاب کې نه شمارلی کېږي. نو هر هغه شی چې ستا کار ګزاره پې چلیږي، ستا ورته ضرورت دی، پوره کال کې یو ځل هم استعمالیږي،
نو دا ستا ضرورت کې دی. خو داسې شیزونه چې پوره کال ستا ورته ضرورت نه راځي هسې پروت دی، نو د دې قیمت به لګئ او د دې قیمت که چاړې 52 تولې چاندۍ ته رسېده نو بیا د شریعت په نظر کې ته مالدار یې، تا باندې قرباني هم واجب ده او سرسایه هم واجب ده. بیا عزتمندو دې له کال دې منې ضروري نه دی، لکه زکات له خو کال شرط دی چې مال منې یو کال تیر شي، خو سرسایه دپاره که دومره مال تاسه که اختر نه مخکې وشو، د اختر په ورځې باندې صبح صادق په وخت کې وشو نو ته مالدار یې، سرسایه تا باندې واجب ده. اوس زما عزتمندو یو سړی داسې دی چې هغه غریب دی، هغه له الله طاقت نه دی ورکړی، بیا هم هغه سرسایه ورکړه، نو ده ته به هم الله رب العزت اجر او ثواب ورکړي. تا باندې سرسایه واجب نه ده، بیا هم تا ورکړه، نو الله پاک به تعالی پوره بدله د دې راکړي. امام سرخسی رحمت الله علیه په مبسوط کې دا خبره لیکل ده که غریب هم سرسایه ورکي الله رب العزت په دې له هم اجر او ثواب ورکي، خو لازم پې نه ده. دغسې عزتمندو یو زنانه ده، هغې له یو خاوند خپل خاوند چېرته زیورات ورکړل، سونه یې وله ورکړه او دا یې د هغې مالکه جوړه کړه، نو دې زنانه باندې به هم سرسایه واجب وي. یا دغسې پلار وله سونه ورکړه یا یې کالي وله جوړ کړل، دغسې روڼ وله کالي جوړ کړل، نو د دې حساب به هم دا کې. دا خو د سرسایه نصاب و چې سرسایه چا باندې واجب ده. څلورمه خبره ده چې سرسایه کې به څه شی ورکوئ. نو عزتمندو په حدیث کې رسول الله مبارک 4 شیزونه خولی دي. نمبر 1 غنم، نمبر 2 وربشي، نمبر 3 کشمش اوس که چې ورته منګه ویو، او نمبر 4 وربشه. دا 4 شیزونو نه به سرسایه ورکوئ، یا د غنمو نه یا د کجورو نه یا د وربشو نه او یا د کشمشو نه. نو غنم یا د غنمو اوړه چې ورکوئ دا به پاو کم 2 کیلو ورکوئ. احتیاطاً علماء کرام فرمای چې د 2 کیلو اوړو قیمت چې دی هغه ورکول پکار دی. دغسې که ته د کجورو یا د کشمشو یا د وربشو په دغې اعتبار سره سرسایه ورکوئ نو 3.5 سیره د هغې نصاب دی، 3.5 کیلو 3.5 کیلو کجوري د هغې یا به کجوري ورکوئ او که قیمت ورکوئ نو 3.5 کیلو کجورو قیمت به ورکوئ، دا د یو کس سرسایه ده. دغسې وربشو لحاظ سره ورکوئ نو یا به 3.5 کیلو وربشې ورکوئ او یا به د 3.5 کیلو وربشو قیمت ورکوئ. او که د اوسکو نه کشمشو نه ورکوئ نو بیا به د 3.5 سیره کې د 3.5 کیلو وربش د کشمشو چې کوم قیمت جوړیږي هغه به ورکوئ. اوس عزتمندو شریعت عجیبه نظام دی، شریعت مختلف شیزونه خیل دي. د هغې وجه دا ده چې بعضې خلق داسې وي چې هغه صرف نصاب ته رسي، نور زیات مال ورسره نه وي، نو دوی به د غنمو لحاظ سره خپله سرسایه ورکي، ځکه چې د غنمو لحاظ سره کمه سرسایه پروزي. خو که یو سړي له الله رب العزت استطاعت ورکړ دی، مال یې وله زیات ورکړ دی، دی به د کجورو لحاظ سره سرسایه ورکي چې 3.5 کیلو کجورو قیمت چې څومره دی هغومره قیمت ته یو کس سرسایه ده. بیا دې نه زیات غوړ دی، نور مال وله الله ورکړ دی، ډېر مال وله الله ورکړ دی، نو دی دې د اوسکو د کشمشو 3.5 سیره کشمش یا د هغې قیمت چې دی هغه دې ورکړي.
عزتمندو زمونږ ټول خلق د غنمو یا د اوړو لحاظ سره سرسایه موږ ورکو. غټ غټ مالداره خلق دي، حالانکه چې مالدار یې الله دله مال راکړ دی نو بیا به 300 روپاټۍ نه ورکوي. الله دله مال راکړ دی د کشمشو لحاظ سره سرسایه ورکا. کجوره ښه اعلی قسم ګرانه کجوره د هغې لحاظ سره سرسایه ورکا. نو دا ډیره نامناسبه خبره ده چې مال خو دله الله ډیر راکړ دی، الله تا سره حساب نه دی کړی او ته د بخیل بچی حق 300 روپاټۍ د غنمو د اوړو لحاظ سره ورکوي. نو دا ډیره نامناسبه خبره ده. نو زمونږ چې ګورې هر سړی بس هغه د غنمو ریټ پسې لګېدل دی. نو عزتمندو حدیث پاک کې دا 3 شیزونه نور هم راغل دي، دا به څوک ورکي؟ دا مالداره به دا مال ځان سره قبر ته وړي. نو کله چې د الله رب العزت ته لارې خبره راشي، د الله رب العزت په لاره کې د خرچه کولو خبره راشي، بیا موږ شاته کېږو. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي چې شیطان تاسو له د فقر نه یری. که چېرته د الله په لاره کې تاسو ورکړه تاسو به د ماښام اریان شئ. ویأمرکم بالفحشاء، او کله چې د ډمتوب د کنجرتوب موقعی بیا دقه سړی په لکه او په کروړاو لګي او یوازې لګي او خوشحالۍ سره لګي، ځکه چې هلته شیطان ورته وي چې یاره خرچه که دا موقع خو کله کله راځي. نو چې په ډمتوب او کنجرتوب باندې په لکاو لګئ، په رسمونو او رواجونو باندې په لکاو لګئ، نو که سرسایه دې د کجورو د وربشو لحاظ سره ورکړه د کشمشو لحاظ سره دې ورکړه، نو څه فرق به در باندې پروزي؟ عزتمندو د دې اهتمام پکار دی. الله رب العزت سره ټګي نه ده پکار. هغه یو سړی و هغه باندې زکات فرض شو، نو هغه غنم چې دی غنم هغې نه یې زکات ووښکه، عشر یې ووښکه او پیسو باندې ومه د هغه زکات و. نو په لیټ کې په تالي کې هغه غنم واچوله او روپۍ چې وه پخوا په زمانه کې 8 4 دا به و، هغه یې لاندې کېښودلل او له پاسه یې په غنم کې واچول، هغه یې پټه کړه هغه روپۍ. اوس د روپۍ هم زکات کې ورکولو او غنم هم ورکولو. نو چې راغې مولي صاحب ته وایي مولي صاحب زکات مې راوړ دی. هغه خوشحاله شو، واغسته لاس کې یې واغسته. لږ ساعت نه وروستو دی ورته وایي مولي صاحب د غنمو سره به څه چل کوې؟ دا راکه زه به کور ته اوسمه او د دې بدله کې به تاله زه روټۍ راړم، هغه به وخورې موړ به شي. نو مولي صاحب والا غنم ورکړه چې یاره غنم به اوس بازار کې کوم ځای کې ګرځومه خرڅولو له، خو بس دله ورکه. نو سړی ډېر زیات خوشحاله شو چې زکات خو مې ادا شه که نه. ولې چې زکات له قبضه شرط ده چې فقیر او مسکین ستا په مال باندې قبضه وکړي. نو هغې خو مولي صاحب له یې ورکړه، هغه قلاس کې واغستل، د ده زکات خو ادا شو، د غنمو هم ادا شو او پکې چې کومه روپۍ پټه کړې وه هغه هم ادا شله. واپس چې راغی ډېر زیات خوشحاله دی او ښځې ته وی ښځې وی مولي صاحب ملا مې هم دوکه که او معاذ الله د ملا خدای مې هم دوکه که. عزتمندو موږ باندې هغه حساب دی، موږ الله سره دوکې کو. نو سرسایه ډېر مال تاره الله راکړ دی، په لکه او کروړه روپۍ دله راکړ دي او تاله شرم نه راځي چې ته 300 روپاټۍ سرسایه ورکوې. عزتمندو دا مرض موږ کې عام دی. د عشر مسله چې کله راشي نو راشي وي مولي صاحب پروسکني غنم دي، هغه زلو غونې څښاک غونې دي، خراب شوي غونې دي، که هغه زه عشر کې ورکړمه نو کېږي به؟
نو الله تعالی څخه را نه کړل، الله تعالی ښایسته غنم را کړل، نو بې شرمه لږه حیا خو وکړه چې اوس الله له ته په روزکني هغه څخه غنم ورکوي په عشر کې. بهرحال